हेलो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम नन बमंगा डिस्कस को बेनेडिक्ट टेस्ट द बेनेडिक्ट टेस्ट लगशान ओवरव्यू दरकुमा पदे टेस्ट मांदी मंगा द रिड्यूसिंग शुगर डिटेक्शन को लका ग्लूकोज जमा सरा ये रिड्यूसिंग शुगर ते नो पदे टेस्ट बाने मंगा द ग्लूकोज डिटेक्शन कवलेशु द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ बेनेडिक्ट टेस्ट दादे चे पदी मानी मंग पेवकस प यूरिन की द ग्लूकोज कंसंट्रेशन डिटेक्ट कवलेशु खुबल पॉइंट पदी की दादे चिदे ताला दिस रिजल्ट न दर गई चिता तो वही चे द दिकस प यूरिन के दुम्र ग्राम ग्लूकोज दी या दुम्र ग्राम शुगर दी बकी दे बताला यो एस्टिमेट तर गई दे तमंगवायु क्वालिटेटिव टेस्ट या सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट यानी दे बताला यो एस्टिमेट तर कई चे पदी के दुम्र ग्लूकोज दी या पदी के लो ग्लूकोज दी या पकी ट्रेस ग्लूकोज दी या पकी मॉडरेट ग्लूकोज दी या पकी हाई ग्लूकोज दी मतलब देता तदा न वही चे पदी के दुम्र ग्राम ग्लूकोज दी पदी वजह दे टेस्ट मंग बिया सवायु दे तमंगवायु कलर बेस्ड टेस्ट दामुला मुख्तलिफ किस्म कलर्स राकई बेनेडिक्ट सोल्यूशन या बेनेडिक्ट रिएजेंट तजमा सरा पब्लू कलर की बेची कला मुंग देता यूरिन वाचो او په یورین کې بیا د ګلوکوز ډیټیکشن موږ کوو نو دا بیا مله په مختلف کلرز کې بیا مله ریزلټ راکړي چې کله به کې بالکل ګلوکوز نه نو د مله بلو کلر راکړي چې لږ معمولی شان پکې بیا گرین راکړي دغه شان چې لږ ډیر پکې بیا یلو راکړي چې دا غینه پکې زیاتی بیا اورنج راکړي او چې ډیر زیات پکې سیوای بیا د مله ریډ کلر راکړي نو په دې وجه دې ته موږ وایو کلر بیسډ سیمی کوانټیټیټیو اور کوالټیټیو ټیسټ باقی د دې پروسیجر څنګه ده کیږي څنګه دا سیزونه وس ډیسکس کوو Benedict test is a chemical test used to detect the presence of reducing sugars in a given sample. It is a widely used diagnostic tool in biochemistry and clinical laboratories. دا زموږ سره یو chemical test دی او د دې په تور باندې موږ څه ډیټیکټ کوو reducing sugar ډیټیکټ کوو په یو given سولوشن کې یا په یو گیون سامپل کې د زموږ سره یو ډایګنوستیک ټول دی مطلب په دې باندې موږ څه کوو د یوز کوو موږ په بایوکیمستري یا په کلینیکل لیبارټریز کې نو مین فنکشن ته مو وي چې په دې باندې موږ څه کوو د یو کس په یورین کې د ګلوکوز کنسنټریشن ډیټیکټ کوو لکه یو ډایبټیک کس دی د هغه په یورین کې موږ ګلوکوز ډیټیکټ کوو نو د هغه لپاره هم موږ بینیډیکټ ټیسټ کولی شو بیا څه وایي Reducing sugars such as glucose, maltose and lactose have a free aldehyde or ketone group that can donate electrons to reduce copper-2 ion in a Benedict reagent to copper-1 oxide forming a brick red precipitate. د دې خبرې سمپل مطلب دا دی د موږ سره چې څومره هم ریډیوسینګ شوګرز دي په دې باندې موږ په پریویس لیکچر کې کافي ډسکشن کړی دی چې ریډیوسینګ شوګر څوک دي نان ریډیوسینګ شوګر څوک دي خو زموږ سره چې څومره هم ریډیوسینګ شوګرز دي نو دغه شوګرز به تاله بینیډیکټ ټیسټ پازیټیو درکوي اوس پازیټیو به څنګه درکوي د دې ټیسټ میکانیزم څه دی میجر پرنسپل څه دي په څه طریقه باندې به تاله پازیټیو درکوي نو ګوره زموږ سره په دې بینیډیکټ ریجنټ کې یو سیز دی هغې ته موږ وایو کاپر سلفیټ او که دې کاپر سلفیټ ته ته وګورې په دې کې زموږ سره دا کاپر په +2 اکسیډیشن سټیټ کې دی -8 +2 +6 او +2 نو کاپر په دې کې زموږ سره څه دی په +2 اکسیډیشن سټیټ کې دی دا زما سره دی کاپر +2 آین ٹھیک ده اوس د کاپر +2 چې دی دا زما سره د څنګه اکټ کوي نو دا زما سره دی اکسیډایزینګ ایجنټ دا څه دی اکسیډایزینګ ایجنټ دی نو چې کله د دې سره ریډیوسینګ شوګر میلاو شي نو د څه شي د ریډیوس شي نو ګوره څه چلو شي د څه شي کاپر 2 آین چې دا ریډیوس شي او چاته ریډیوس شي ټو کاپر 1 اکساید ته د ریډیوس شي کاپر +1 ته چاته ریډیوس شي کاپر +1 ته ریډیوس شي کاپر +1 ته ریډیوس شي ګوره کاپر +2 چرته ریډیوس شو کاپر +1 ته د دې نه اصل کې جوړیږي څه شی د دې نه جوړیږي داسیس دې ته موږ وایو کیوپرس اکساید په دې کیوپرس اکساید کې ته وګوره -2 +2 نو کاپر پکې په کوم اکسیډیشن سټیټ کې دی په +1 اکسیډیشن سټیټ کې دلته کاپر 2 دي نو چې 2 دي نو په یو باندې به څومره راشي +1 به راشي ٹھیک ده نو زما سره څه کېږي په اصل کې زما سره کاپر +2
کنورټ کیږي چاته کاپر پلس 1 ته او چې کله هم کاپر پلس 2 کاپر پلس 1 ته کنورټ شي نو دی مال څنګه پریسیپیټیټ راکړي دی مال راکړي بریک ریډ پریسیپیټیټ او چې کله هم مال بینیډیکټ ټیسټ بریک ریډ پریسیپیټیټ راکو اټ مینز چې په دې ټیسټ ریएجنټ کې یا په ټیسټ سولوشن کې زموږ سره هاي کنسنټریشن کې څوک دي ریډیوسینګ شوګرز دي کلیر ده وس راځو بینیډیکټ ریएجنټ ته یا بینیډیکټ سولوشن ته زموږ سره چې کوم بینیډیکټ سولوشن دی یا بینیډیکټ ریएجنټ دی هغه مینلی د درې سیزونو نه جوړ دی څوک دی پکې ګوره دا زموږ سره بینیډیکټ ریएجنټ دی دا بینیډیکټ ریएجنټ دی ٹھیک ده اوس دا بینیډیکټ سولوشن یا بینیډیکټ ریएجنټ دا مینلی د درې سیزونو نه جوړ دی د درې سیزونو د کمبینیشن نه جوړ دی نو هغه زما سره څوک دي یو زما سره دی copper 2 sulfate second زما سره ده sodium citrate د دې فارموله ده Na3C6H5O7 ٹھیک شو او third نمبر په دې کې زما سره ده sodium carbonate Na2CO3 د درې سیزونه دي مینلی په دې بینیډیکټ ریएجنټ یا بینیډیکټ سولوشن کې نو ستنه تاسو کولای شئ چې بینیډیکټ ریएجنټ یا بینیډیکټ سولوشن د څومره سیزونو نه جوړل نو مینلی دا د درې سیزونو نه جوړل کاپر سلفیټ سوډیم سایټریټ او سوډیم carbonate ستنه دا کوېسچن هم کولای شي چې which of the following is not the part of benedict reagent یا benedict solution درې دله دا درکړي یو دله پکې بل درکړی نو ستا انسر بسې هغه کم چې دله د دینه علاوه درکړی ابستا انسري وس راځو د دې سیزونو فنکشنز ته چې دا سیزونه په دې ریاکشن کې څه هیلپ ورکوي کاپر سلفیټ د څه لپاره یوز کیږي سوډیم سایټریټ د څه لپاره یوز کیږي او سوډیم کاربونیټ د څه لپاره یوز کیږي نو فرست زما سره ده کاپر سلفیټ دا زما سره داسیز ده کاپر سلفیټ د سره لپاره یوز کیږي اټ پرووایډز د کیوپریک آین یعنی کاپر پلس 2 آین ګوره زموږ سره یوي کاپر پلس 2 دې ته موږ وایو کیوپریک آین او بل زما سره یې کاپر پلس 1 دې ته موږ وایو کیوپرس آین نو دې مالا څه کوي دا کاپر سلفیټ مالا راکوي کیوپریک آین which are the reacting species په اصل کې څه وشي ګوره دا کاپر سلفیټ چې د بریک شي مات شي چېرته کاپر پلس 2 ته او سلفیټ آین ته نو دې مالا څه راکي دې مالا راکي کاپر پلس 2 او دا کاپر پلس 2 چې د څنګه اکټ کوي دا زما سره اکټ کوي ایز ا اکسیډایزینګ ایجنټ نو چې کله هم یو ریډیوسینګ شوګر په دې سره ریاکشن وکړي نو دا کاپر پلس 2 څه کی د ریډیوس کی او چاته ریډیوس کی د ریډیوس کی چاته کاپر پلس 1 ته یعنی کیو پلس آین ته یې کی ریډیوس کی او چې کله هم د کاپر پلس 1 ته ریډیوس شو نو د مالا بریک ریډ پریسیپیټیټ راکی که زما سره وس په دې بینیډیکټ ریएجنټ کې د کاپر سلفیټ نه وي نو کاپر پلس 2 آین بنو چې کاپر پلس 2 آین نه وي نو ریډکشن باندې کېدو چې ریډکشن نه کېدو نو کلر چینج به نه راتو نو دې لپاره زموږ سره یوز کیږي کاپر سلفیټ سمپل خبره څه شوه کاپر سلفیټ د څه لپاره یوز کیږي د مالا سره کوي د مالا راکوي کاپر پلس 2 آین ختم سیکنډ څه شی دی سیکنډ زموږ سره څوک دی sodium citrate کم چې زما سره ده Na3C6H5O7 د څه کار کوي it helps to keep the cupric ions in a solution and prevent them from precipitating as a copper 2 hydroxide ګوره زما سره چې کله دا کاپر پلس 2 جوړ شي دا کاپر پلس 2 چې کله جنریټ شي نو دې ته دا خطر چې د یا ریاکشن کې د چا سره د هایدروکسل ګروپ سره او یا د ریاکشن کې د کاربونیټ سره نو که د ریاکشن کو د هایدروکسل ګروپ سره نو دینه به جوړ شي کاپر هایدروکساید او که د کاربونیټ سره ریاکشن کو نو دینه به جوړ شي کاپر کاربونیټ او دا دواړه سیزونه منګله نه دي پکار نو څه چل کیږي د دې لپاره موږ څه وکړو د دې لپاره په دې سولوشن کې موږ اډ کړی دی سوډیم سایټریټ اوس دا سوډیم سایټریټ دا کار کوي چې دا کاپر د دې دواړه ریاکشنونه بچ کوي ټیک ده prevent them from precipitating as a copper
2 हाइड्रोक्साइड د دې سیز نه بچ کی چې د هایدروکساید سره ریاکشن وکي یا د کاربونیټ سره ریاکشن وکي نو د کاپر د دې کاپر نه چپ چاپیره د سیتاو شوی د در لپاره یو سکیورټي جوړه کړي چې د سره بل څوک ریاکشن وکي ونه کی د دې لپاره د موږ سره یوز کیږي د دې لپاره موږ سره یوز کیږي سوډیم سایټریټ نو سمپل ته دا ویل شي چې زما سره سوډیم سایټریټ یوز کیږي ایز ا سکیورټي ګارد د څه کوي د کاپر پلس 2 سی کې ورکوي چې د ریاکشن ونه کی د چا سره د هایدروکساید سره یا د کاربونیټ سره تھرڈ نمبر زما سره څوک دی تھرڈ زما سره د سوډیم کاربونیټ Na2CO3 د څه کوي اټ پرووایډز د الکلاین انوایرنمنت ریکوایرډ فار د ریاکشن ګوره د سوډیم کاربونیټ چې د زما سره څه دی بیسیک دی الکلاین دی د دې ریاکشن د لپاره زموږ سره الکلاین یا بیسیک انوایرنمنت پکار دی هغه بیسیک او الکلاین انوایرنمنت وته موږ په څه باندې جوړو هغه وته موږ جوړو په دې سوډیم کاربونیټ باندې کلیر ده په فنګر ټیپ باندې وته ګوره کاپر سلفیټ موږ د سره لپاره یوز کوو چې موږ له کاپر پلس 2 آین راکړي سوډیم سایټریټ د سره لپاره یوز کوو د موږ یوز کوو ایز ا سکیورټي ګارد فار کاپر پلس 2 آین چې دا کاپر پلس 2 د چا سره ریاکشن ونه کی سوډیم کاربونیټ د سره لپاره یوز کوو د دې لپاره یوز کوو چې دا میډیم موږ لسکی دا میډیم موږ له الکلاین کی ځکه د ریاکشن ریکوایرمنټ څه دي د ریاکشن ریکوایرمنټ دی الکلاین یا بیسیک میډیم دستانه تاسو کولای شئ چې کاپر سلفیټ د سره لپاره یوز کیږي سوډیم کاربونیټ د سره لپاره یوز کیږي سوډیم سایټریټ د سره لپاره یوز کیږي نو چې دا ته بیا یادي مخکې راځه Observation. A positive test is indicated by the formation of reddish brown precipitate of copper 1 oxide. Copper 1 oxide. A negative test, no reducing sugar will show no change or a light blue color from the Benedict reagent itself. ګوره سمپل خبره ته دا کوي چې دا ټیسټ زموږ سره کله پازیټیو وي نو څه به کېږي تا ته ما الریډي هم ووی چې کاپر پلس 2 به کنورټ کېږي چاته کاپر پلس 1 ته دا په اصل کې ماله څه شی راکوي کاپر 2 اکساید راکوي او دې ته موږ وایو کیو پلس اکساید که دې کې ته وګورې نو دا کاپر زموږ سره په کم اکسیډیشن سټیټ کې دی په پلس 1 اکسیډیشن سټیټ کې دی کاپر 2 اکساید په اکسیجن ماینس 2 او دلته پلس 2 نو په 2 کاپرز باندې سو دی پلس 2 دی نو په یو کاپر باندې به څو شي پلس 1 نو دې زما سره ریډیوس شي کاپر پلس 2 ریډیوس شي چېرته کاپر پلس 1 ته یا کیو پریک آین ریډیوس شي چېرته کیو پلس آین ته ٹھیک ته نو دا ټیسټ په زما سره بیا صحیح پازیټیو وي او چې کله هم د کاپر پلس 2 نه کاپر پلس 1 ته دی کنورټ شو نو دی په کم کلر راکوي دی به راکوي ریډش براون یا بریک ریډ پریسیپیټیټ به راکوي او نیګیټیو ریزلټ په کله راکوي چې کله یا زه نان ریډیوسینګ شوګر یوز کما ټیک ته الریډي ما ته وویل چې دا ټیسټ په څوک ورکوي دا به صرف او صرف ریډیوسینګ شوګر ورکوي نو که تا نان ریډیوسینګ شوګر یوز کړی نو بیا به تاسو سره ټیسټ څه راځي نیګیټیو به راځي او کلر به نه چینج کیږي بلو کلر د بینیډکټ ریجن خپل کلر دی نو دی به نه چینج کیږي بلو کې بلو به پاتې کیږي Principle study, the aldehyde or ketone group of the reducing sugar reduces the cupric ion in a Benedict reagent to Q plus ion. ستاسو زړه خبره ده چې cupric به چېرته کنورټ شي Q plus ته به کنورټ شي اوس دا ګوره دا زما سره یو reducing sugar دی ګلوکوز دی ټیک شو دا زما سره دغه cupric ions دي او دا hydroxyls مطلب الکلاین میډیم دی ټیک شو د مال سره کوي مینلی دا سیس به د مال راکوي کاپر 2 اکساید او دا کاپر 2 اکساید که ته وګورې نو په دې کې د کاپر اکسیډیشن سټیټ څه دی کاپر پلس 1 دی اب دې ته موږ وایو کیو پلس آین او چې کله دا کیو پلس آین راکو نو ټیسټ په زما سره پازیټیو وي او ریډ بریک پریسیپیټیټ په راکي ها اوس مخکې راشه پروسیجر یعنی دا ټیسټ په اوس موږ پرفارم کوو څنګه نو فرسٹ اف آل به تاسو کې ایډ 5 ml of Benedict reagent to a test tube یو ټیسټ ټیوب به راواخلي او هغې ته به 5 ml Benedict reagent یا Benedict solution ایډ کی بیا به څه وکړي 8 drops of the sugar solution or test solution for example urine blood or other biological fluid دې ته بیا 8 drops د چا ایډ کی شوګر سولوشن فار ایگزامپل ګلوکوز به ورته ایډ کی یا به ورته ټیسټ سولوشن ته چې کوم سیز ټیسټ کې پچا کې چې ته هم د ریډیوسینګ شوګر ډیټیکشن کې یورین دی یا بلډ دی یا بل څه بایولوژیکل فلویډ دی سره نو د هغې نه به ورته څومره ایډ کی 8 ډراپس به ورته ایډ کی بیا به دا دواړه
मिक्स की बया बसो कि बॉयल द मिक्सचर फॉर अबाउट 2 minutes बया भी 2 minutes लपारा बॉयल की पे फ्लेम बांधे बया बसो कि ऑब्जर्व द कलर चेंज एंड नोट द रिजल्ट बया बदी तो गोरी چې بده کې कलर चेंज राजी که پکې ناراضي وس چې پکې कलर चेंज راتو نو زما سره فائنل فایندینګ سدي دې دا ګوره Observation and interpretation. The blue color of Benedict reagent change to green, yellow, orange or brick red depending on the amount of reducing sugars. ګوره په سٹارټ کې تا ته ما دا خبر کړی و چې دا ټیسټ زموږ سره کلرز بیس ټیسټ دی د به تعالی ډیفرنٹ کلرز درکې او دا غي نو بیا ته پاینټ آوټ کې چې په دې کې تاسو سره څومره شوګرز دي بل خبره دا چې دا ټیسټ زما سره دی ته موږ وایو کوالټیټیو اور سیمی کوانټیټیټیو ټیسټ دته دا نه وایي چې تاسو سره په دې ټیسټ سولوشن کې دومره ګرام اپ ریډیوسینګ شوګرز دي یا تاسو سره په دې ګلوکوز سولوشن کې دومره ګرامز اپ ګلوکوز دي یا تاسو سره په دې یورین کې دومره ګرامز اپ ګلوکوز دي دته ته یو اسټیمیټ درکې یو اپروکسیمیټ درکې مطلب لو های یا مودریټ په دې لیول باندې تاسو وایي چې په دې ټیسټ سولوشن کې دومره ریډیوسینګ شوګرز دي نو ګوره دا په څه باندې بیس دي په کلرز باندې بیس دي او درکې بس اپروکسیمیټ شوګر کنسنټریشن او دا بیا د کوالټیټیو ریزلټ دی نو ګوره یو تاسو سره دی گرین کلر ګوره د دې خپل کلر څنګه دی بلو دی د بینیډیکټ سولوشن خپل کلر څنګه دی بلو دی نو ګوره کدی ته نیگیټیو ریزلټ درکو تاسو سره په ټیسټ سولوشن کې د سره اړو ریډیوسینګ شوګر شته نو نو دې به تعالی کم کلر درګي دې به تعالی دغه بلو درګي بلو کې بلو به پاتې کیږي چې دته په فلیم باندې خو د 2 منټ لپاره ته د بویل کو او دې بیا هم هغه شان بلو دی نو اټ مینز چې بده کې زیرو ریډیوسینګ شوګر دی نو دې ته موږ وایو نو ټیک شو سیکنډ نمبر دې تعالی درګي گرین کلر د گرین کلر مطلب دا دی چې بده کې 0.5% سدي ریډیوسینګ شوګرز دي دې ته موږ ولیکو ټریس لک شان پکې سدي ریډیوسینګ شوګرز دي او د به ډاکومېنټ کو څنګه +1 درته انډیکیشن دی بیا به دې بس زموږ سره دی یلو مین 1% دا پرسنټیج موږ په څه بیس باندې لیکلی دی دا په دې بیس دی چې مطلب د گرین پرسنټیج لو دی بیا د یلو د دنه زیات دی د اورنج د دنه زیات دی او د ریډ چې هغه بیا ټولو های دی ټیک شو 1% دته موږ ولیکو لو ټیک شو او څنګه به ډینوټ کوو دوا پازیټیو ساين بلګو دغه شان بیا زموږ سره څوک دی اورنج دی اورنج 1.5% مطلب دا زموږ سره دی مودریټ ټیک شو او څنګه به ډاکومېنټ کوو 3+ ساينز بلیکو بیا زموږ سره دی ریډ د دې پرسنټیج 2% یا دې ته موږ لیکو دې ته موږ لیکو های او ډینوټ کوو به څنګه سلور پازیټیو ساينز باندې با د موږ ډینوټ کوو سمپل مینینګ څه شو سمپل مینینګ دا شو تا ټیسټ ټیوب راوغستو په پلیم دی کې خو د 2 منټس لپاره دی بویل کو خو د کلر چینج نشو مطلب په سٹارټینګ کې چې په سٹارټینګ کې د کلر څنګه دی بلو دی او افټر بویلینګ د 2 منټس لپاره چې تا د بویل کو او بیا هم د تعالی بلو کلر درکې اټ مینز چې په دکې ریډیوسینګ شوګر د سره شته خو کده د بلو نه چینج شو چرته گرین ته نو بده کې ټریس اماونت مطلب لک شان بده کې سدي ریډیوسینګ شوګر دی خو کده د بلو نه چینج شو چرته یلو ته نو اټ مینز چې بده کې ریډیوسینګ شوګر شته او د دینه پکې زیات دي کده د بلو نه چینج شو چرته اورنج ته نو اټ مینز چې بده کې حق کافي مقدار باندې سدي ریډیوسینګ شوګر دی او کده ریډ ته کنورټ شو نو اټ مینز چې بده کې های کنسنټریشن دی د چا د ریډیوسینګ شوګر دا به یادې څنګه نو تا ته به سپیکټرم یادي سپیکټرم موږ څنګه لیکو ویب ګیور نو دین دا فرست ټو لرکا ټیک شو او دا پرېده دا د بلو دا د گرین دا د یلو دا د اورنج دا د ریډ د ډینوټ کا په 0 باندې د ډینوټ کا په +1 د ډینوټ کا په +2 د ډینوټ کا په +3 او د ډینوټ کا په +4 یا د ډینوټ کا په نو باندې د ډینوټ کا په ټریس باندې او د ډینوټ کا په لو باندې د ډینوټ کا په مودریټ باندې او د ډینوټ کا په های باندې کلیر ده بینیډیکټ ټیسټ موږ د سره لپاره یوز کوو په یورین کې د ګلوکوز د ډیټیکشن لپاره
یا په یو any test solution کې د reducing sugar د detection لپاره. کلیر ده؟ دا اوس زما سره بینیډیکټ ټیسټ د دې پریکټیکل ډیمانسټریشن به هم راځي، هغه به هم پرفارم کوو د چپټر په اینډ کې. نیکسٹ لیکچر کې موږ سٹارټ کوو اولیګو سیکرایډز، هغه په خپل سټډي کوي. آل دی ویری بیسټ.